أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. دین مخکې د بهترین اخلاق ذکر چې تاسو خپل اخلاق دا غوره اخلاق جوړ کړئ، خلقو سره د عفو او درگذر والا معامله کوئ، څوک تکلیف ورسي او تاسو له څه مصیبت کې مبتلا کی نو تاسو هغه له معاف کړئ، الله تبارک وتعالی به تاسو معاف کړي. او دې سره سره بیا د شیطان نه د پناه غوښتلو ذکر قرآن مجید کې 3 آیتونه داسې دي چې په دې کې د مکارم اخلاق ذکر دی او دې پسې متصل د شیطان نه د پناه غوښتو ذکر دی، ځکه چې د انسان د بهترین اخلاق په لاره کې رکاوټ شیطان دی، د شیطان وسوسې دي، د شیطان غلط خیالات دي. کله کله چې یو انسان ته بل کس نه څه غوسه او تکلیف ورسي د هغه له معاف کوي نو شیطان د ده په زړه کې مختلف وسوسې اچي چې ګوره خلق به تا ته وایي چې دی بې غیرته دی او ستا باره کې به خلق څه خیالات کوي، خلق وایي چې دی خپل بدل نشي اخیستی، دی خپل تپوس نشي کولی او دی ویریده، مختلف خیالات شیطان اچي زړه کې. چې دا خیالات کله شیطان په زړه کې واچي نو دی انسان له په بدل اخیستو باندې آماده کی تیز کی انسان له چې دا انسان خپل بدل واخلي او جنگ جګړه جوړ شي. نو د شیطان نه پناه غوښتو ذکر وشو چې تاسو د شیطان نه پناه غواړئ. شیطان نه چې کله پناه غواړئ نو تاسو به بیا د عفو او د درگذر والا جوړېږئ او تاسو به د شیطان هغه خبرې هغه وسوسې او غلط خیالات چې دي ستاسو په زړونو کې چې راځي په هغې باندې به بیا کلک او ټینګ نه ودرېږئ، بلکې هغه به بیا تاسو پرېږدئ، د هغې نه به ستاسو نفرت پیدا شي. او شیطان نه د پناه غوښتلو مختلف طریقو سره ذکر دی. کله د غوسې په وخت کې د تعوذ ذکر دی چې انسان له غوسه راغله د اعوذ بالله ووایي. ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حدیث کې راځي چې پهلوان هغه سړی نه دی چې د له غوسه راغله او بس د په بل سړي باندې ښه ګزارونه وکړل او ښه جنګ جګړه وکړله، ښه ظلم زیاتې په هغه باندې وکړو، دا پهلوان نه دی. پهلوان خو هغه سړی دی چې د غوسې په وخت کې خپل په ځان باندې کنټرول او قابو ساتي، د ځان کنټرول کی ځان قابو کی، دا سړی پهلوان دی. د غوسې په وخت کې د تعوذ ذکر دی چې تاسو اعوذ بالله وایئ، د شیطان نه پناه غواړئ. دې سره سره د قرآن مجید د تلاوت په وخت کې هم د تعوذ حکم دی چې کله قرآن لولئ وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، د قرآن تلاوت کوئ نو تعوذ ووایه چې دا شیطان ستانه لرې شي، غلط خیالات او وسوسې ختم شي، ته صرف الله رب العزت سره متوجه شي او د الله د کلام تلاوت کوي. او د شیطان نه پناه غوښتلو ذکر او حکم چې دی دا بیت الخلا ته د تلو په وخت کې هم دی. یو سړی بیت الخلا ته داخلېږي اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، د ناپاک پیریانو زنانه دي او که نارینه دي د دونه پناه غواړم. او بعضې علما دا هم ذکر کوي چې یو سړی جومات نه وځي، لکه د مونځ دپاره راغلی دی، د تلاوت دپاره راغلی دی، یا د نور څه عبادت دپاره جومات ته راغلی دی، جومات نه دی وځي نو دی چې کله دا کلمات وي اللهم اني اسألك من فضلك، د دې دا هم وایي اللهم اني اعوذ بك من الشیطان وشرکه، شیطان نه دې پناه وغواړي، ځکه چې د دنیا ته ځي
باروزی د پاک زینا نو ظاهر ده چې شیطان په د باندې مسلط کیږي با د دې پناه وغوړي داغي او ځان د بچاو د پاره دا ډال مخې تراوځي ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف اوس مخکې د دوه ډلو ذکر دی یو هغه ډله ده چې هغه د شیطان نه ځان بچ کی د شیطان وسوسې او کوم غلط خیالات د په زړه کې راځي په هغه باندې کلکیږي نه هغه نه پوره کوي د هغه نه ځان بچ کی او بل هغه ډله ده چې هغه د شیطان مرګرتیا کوي او د شیطان په نقش قدم باندې روان دي او شیطان دولره سرکشی کی داخلي او دو په سرکشی کی اس کمی او کوتاهی نه پریږي ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان یقینا هغه کسان چې تقوا اختیار کړدا کله چې دوی ته اورسي وسوسه د شیطان تذکروا نو دوی یاد کی الله لرا فاذا هم مبصرون دغه وخت دی لیدون کی متقی او پرهیزګار سره دا هغه د امام شاه ولی الله رحمه الله فرمایي چې تقوا ویل کېږي د شریعت د حدود حفاظت کول ده چې د شریعت د حدود حفاظت کوي او تقوا ویل کېږي د کفر شرک نفاق او د غلطو خیالاتو او د غلطو کارونو نه ځان بچ کول ده لکه مثال دا دی یو سړی په دنیا کې روان دی یو طرف ته بل طرف ته د غنی دي او په منځ کې یو لار ده نو په هغه غنو کې چې د زینو د خپل لا کپړې جامې د ځان سره یو ځای کې چې دا چرته په دې غنو کې اونن خلی زی سار نشي نو دغه مثال دی چې د په دنیا کې روان دی دنیا لار ده او یو طرف نه بل طرف نه غنی دي د ګناهونو نو د به د ګناهونو د غنو نه ځان بچ کی چې د به ګناهونو د غنو نه ځان بچ کی نو د په لار سم رواني دا متقی او پرهیزګار سره دی متقی ته چې کله شیطان د طرف نه وسوسه راشي څه خیال راغی په زړه کې وسوسه راغله فوراً د جهنم او جنت یاد کی تذکروا شیطان د ګناه وسوسه زړه کې واچولا د یو ناکاره کار د یو غلط کار وسوسه په زړه کې واچولا فوراً د په زړه کې چې وسوسه راغله فوراً د الله یاد مراد د الله یادي او د الله حکم یاد کی چې الله خو دې نه منې کړی دا چې کول سره خو د عذابونو دي سزاګانې دي جهنم دي فوراً چې دا خبر یاد دي فإذا هم مبصرون دغه وخت سترګې د نو غړي سترګې کولاوي شي د ځان د ګناه نه بچ کی و اخوانهم يمدونهم بل طرف ته د شیطان مرګري او دلته ورته د شیطان ډوړه وي چې کوم سړی شیطانی کارونه کوي او هغه کارونه کوي چې په هغه باندې رحمان خفقيږي او شیطان په خوشاليږي دا سړی د شیطان رور دی د دین په اعتبار سره د مذهب په اعتبار سره او د هغه غلط کار په اعتبار سره اگر چې نسبی رور خو نه دی خو په کار کې یو شان دي په فعل او په عمل کې یو شان دي نو د شیطان دینی او مذهبي رور شي لکه سوره بنی اسرائیل کې فضل خرچی کوونکو ته د شیطان رونه ویلي ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین یقینا هغه خلق چې هغه فضل خرچی کوي دا د شیطان رونه دي او سوره الزخرف کې ذکر دی چې کوم سړی نافرمانی کوي په غلطه لار روانيږي نو په د باندې شیطان مسلط شي او شیطان د دوست جوړ شي او دا ډیر بد دوست دی نو د شیطان چې کوم ملګری دي او د شیطان دارونه یمدونهم فی الغی شیطان دی له سرکشی کې راکاږي دوله په سرکشی کې داخلي او نور هغه سرکشی ورته خستکی او پزړه کې غلطي وسوسه او خیالات اچي دغه سرکشی کې نورم زیاتیږي ثم لا یخسرون د دې حد تورسي چې بیا په نافرمانی کې اس کمی نه پریږي او اس کوتاهی نه پریږي هر قسم نافرمانی دي کوي او هر قسم نافرمانی ته بیا دي تیار دي او دا نافرمانی د ته بیا بد نه ښکاري بد ورته نه لګي د الله حکم ماتول بیا د ته بد نه لګي بلکې بیا د خپل نافرمانی کې ورون شوی او باغی کې مستغرقي او همیشه د پاره د نافرمان پاتې کیږي ان الذين اتقوا اذا مسهم بشک هغه کسان چې تقوا اختیار کړل
کله چې ورسي دوی ته طائف من الشیطان وسوسه د شیطان د طرف نه تذکروا نو دوی یادی الله لرا فاذا هم مبصرون دغه وخت کې دی لیدونکي یعنې سترګې کولاو شي حق او باطل ورته ښکاري و اخوانهم یمدونهم او رونه د دې شیطانانو دارونه یمدونهم دا شیطانان راکاږي هغوی لره فی الغی په سرکشۍ کې ثم لا یبصرون بیا هېڅ کمي او کوتاهي نه پرېږدي